الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. در الشريف شوق سرواي. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم المقام صدر جلسہ حضرت مولانا ابراہیم اللہ جان صاحب دامت برکاتہم، جدی پروگرام روح روا قاری رشید گل صاحب بپینڈال کے ناست علماء کراموں حفاظ اعظام دکوگا دسمی سرا اور گرچا پیر سر تعلق لارن کو مسلمانان ورنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگا تاسو تپ تحفہ کے قرآن کریم را کڑے دے. قرآن کریم دا سے عظیم الشان کتاب دے کہ رضی پشان عظمت بالکتاب تا حاصل نہ دے. قرآن کریم معجز دے. لدین علاوہ کتابنا تورات، انجیل، زبور اور صحیفے تقریباً 103 کتابوں نے دی. جدید پارا دا صفت ثابت نہ دے. قرآن کریم کے تحریف ممکن نہ دے. دین علاوہ جسم رحم کتابوں نے دی بہاگی کی تحریف شوے دے. یہ دورو دا انگریز پدے پاک و ہند باندے دا حقی حکومتو اور انگریز دا آہد کی چیزو قرآن کریم ختموم دا دنیانا مکتبی تو بدلو دا قرآن کریم نسخے بیرا غستے، جماعتون تو بدلو دا قرآن کریم نسخے بیرا غستلے اور دا نسخے بے سمندر برد کولے، سمندر کے بے چولے. سمندر پل رنگ بدل کو تکشین شو سکر تمخی تورزی چه تسک کے ویزر قرآن کریم نسخے ختموم چه قرآن دزمکینا ختم شی. اغور توائی ای خیال است و محال است و جنو. داستا صرف خیال دے اور دا خبر محال دے اور تاسد لیوانو کار کائے. دا قرآن کریم نسخہ کو بتا ختم کے، لیکن دا قرآن کریم دا الفاظ ذمہ داری رب کریم قرآن کریم کیا غستے دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تراشل رشید گل مدرسے تا کوگات دا جامعہ صدیقی تا پدے کے بتاتا پسون حافظان موجود خارشی تب دا کم دلن دا قرآن کریم دا دولت اوباسے. ای خیال است و محال است و جنو. اگوی واقعی جزد لیوانو پا کار سوریم اور دا خپل کارنا قلار شو پا خپل منصوبہ کے فیل شو. فتنہ تاتار ہم دا منصوبہ جوڑا کڑیوا ہم پا خپل فتنہ کے فیل شو. دمن عظیم الشان دولت دا نبی کریم علیہ السلام پا وساطت اللہ کریم ماتا ترا کڑے دے. دویم اللہ کریم دا دے پا الفاظ کم خپل تاثیر یخی دے پا معنی کے ہم دے.
الفاظو باندې ته دم کې اثر پکې شتا الفاظو کې دولت موجود دی الف لام میم بلکې بطور لطیفه ده وایم چې قران کریم کې الف لام میم ذالک الکتاب یو معنا لري او ډېر خوږې معناګانې لري او مونږ وایو په یو حرف باندې لس نیکۍ میلاویږي او حدیث کې راځي چې بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف جدا لام جدا میم جدا حرف ته گویا کې په الف لام میم باندې 30 نیکۍ میلاو شي لیکن زه به طور لطیفه وایم چې کله سړی غلطي نو میم غلطي لکه شیطان غلط دی زمونږ د سوات کې یو صاحب مونږ لاړو ډاکټر لمبو استن یو صاحب د خپل زوی نوم یخ ابلیس د کمپیوټر ته وی ولیکه ابلیس نو زه خو طالب وم د څلورمې درجې ما ورته بابا جان دا ابلیس نوم د خپل بچی له ولې یخ دی ما دې بچی دا په قران کریم کې شته کنه نو مې په کوم ځای کې دی ویل درغلی دی چې ابلیس ابا واستكبر وکانه من الکافرین دا جمله ورته دا نو مې ته پته شته بابا جان دا ابلیس ته جانم دی نو ماته وی چې نه مې دا شیطان نوم دی نو ماته وی ما ورته تا ول فرعون ولې نوم نه کې خود نو ماته وی چې فرعون خو یو ډیر غټ کافر تیر شی او ځان ته غټ رب وینه مې ته پته شته دا ابلیس د فرعون پلارو دا فرعون چې بلاره کړو خو د ابلیس بلاره کړو بیا ول موږ نوم بدل کړ عبدالرحمن کې خود نو علما بطور لفلی کی بطور لطیفه چې ابلیس حمزه با لام یا سین یا شیطان شین یا طا الف نون یا فرعون فا را عین واو نون دا تقریبا 15 ټکي دي کو چرته په قران کریم کې مداوای نه د لفظ فرعون د وجنم تا ته 50 نه کې ملوي او د ابلیس د ویل د وجنم تا ته 50 نه کې ملويږي او د شیطان د ویل د وجنم تا ته 50 نه کې ملويږي نو داسې د معجزې والو د ثوابونو نو ډک کتاب بل نشتا او دا سکه چې الله تبارک و تعالی په دې قران کریم کې کوم اثر یې خې د بل کتاب کې موجود نه دی د جادو توڑ کوي د سترګ د بد سترګې توڑ کوي د غلط سترګو توڑ کوي په دغه د تمامو غلط اثرات توڑ موجود دی په دې الفاظو کې داخله د الفاظ تاثیر دی او چې کله د معنی سره دی روغ راغلا نه دی په معنی د ځان پوکو په دې عمل وکړو نه انقلاب برپار گئی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه مبارک کې چې کله قران کریم محفوظ شو او صحابو ته ورخو دو نه انقلاب په دنیا کې خور کو نن دنیا د هغه صفاتونو کې چې عجیب انقلاب نن دنیا سترګو بیا اونلید قرآن کریم کی انقلاب موجود دے نبی کریم علیہ السلام من آیات نازل شو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اے نبی علیہ السلام پاسا مدرسو پاسا اقرأ تعلیم پکی ہوکا وخبر وایا ول شاگردانو ته اوخایا نبی کریم علیہ السلام چې کله کور تراغه او د आवाज یو کو تاسو لا اله الا الله وای کامیاب بشه او زما سره د قران کریم تلاوت کې د په معنا ځان پوکه ایمان پیراوړې کامیاب بشه ابو لهب پسې پاسي تبلک الهدا جماعتنا خدای دې خار کوي ته مونږ پسې د لپاره راغلې مونږ د جمع کړو چې تم مونږ د خپل 360 خدایانو نه لری کا او صرف یو خدای ته مخه تکای اللہ تبارک و تعالی جواب کی تبت یدا ابی لہب و تب خدا خود تہلاک کی اللہ کریم باغ باندے یو صحابی مسلط کو اللہ کریم ہلاک کو نبی کریم علیہ السلام دا خبر جواب اللہ پاک دخپل طرف نور کی نبی کریم علیہ السلام روتلو او چې قرآن کریم دا دولت دخپل سینې سره اونیو او دا آواز وکو خپل کوری مخالفت کو ابو لہب ابو جہل عتبہ و شیبہ صرف یو تر سر مرګل دي ابو طالب راضی بچیا زخستا سر تعاون کوم لیکن دا قوم دی منینا قوم راغ یو طرف ته د نبی علیہ السلام ته دمکی ورکولا لیکن بل طرف ته مذاکرات شروع کړو او پای کې ابو جهل او عتبہ او شیبہ موجود دي جناب نبی کریم علیہ السلام تر تکې ناستو لالچ ول ورکو چې ته خپل تر ته وایا کچرته زنانه غواړي بیبي غواړي خزه غواړي زمونږ په خاندانونو کې چې د کوم خسته زنانه باندې ته ګوتې کېږي دا زمونږ د لپاره شرف دی دا زمونږ د لپاره عزت دی ته یو نوجوان او امین او صادق
ستا په رنګ او په خاندان کې څه کمې نشته. که ته زموږ د خاندان د جنۍ سره نکاح کولو غواړې نو دا زموږ دپاره شرافت دی، د عزت خبره ده. ته پې ګوته کړه موږ به دله درکوو. دویم نمبر که ته مال او متاع غواړې د پیسې هم واخله، جایداد هم واخله، بیگ بیلنس هم ستا شو، لیکن د خدای لپاره د خپلې خبرې نه واوړه. نمبر 3 کو چېرې ته په دې علاقه کې سرداري غواړې، بادشاهي غواړې، مشري غواړې نو زموږ دا مشري هم تا ته حاضر خدمت ته. دا مشري واخله، زموږ د عربو مشري تا ته حواله، بادشاهي تا ته حواله. ته پریم منسٹر شاه، ته منسٹر شاه، ته وزیر شاه، هر څه چې جوړېدل غواړې موږ د خبرې طرف ته تیار یو، لیکن تر د خپل میشن نه واوړه. نبی کریم علیه السلام پوه شو چې ترم زما سات پرېښود او تر ته وایي یا ترو دا ته څه خبره کوې. کو چېرې دا قوم ما ته په یو لاس کې مهتاب کې دي، په بل کې په یو کې راته سپوږمۍ کې دي، په بل کې راته انور کې دي. والله کو زه د قرآن کریم د میشن نه واوړېدلم او کله چې تر پوه شو چې دا وراره خو مې د خپل میشن نه اوړي نه او ابو جهل هم پوه شو چې دی اوړي نه، نو یو بل لالچ ولا ورکوي، یو بله خبره ورته کوي، یو اګریمنټ ورسره کوي، یو معاهده ورسره کوي چې ته د خلکو سره معاهدې کوې نو زموږ سره وکړه، براه کرم زموږ خدایانو ته ردې بدې مه وایه. دویم نمبر یو کال ته زموږ د خدایانو اتباع کوه، دویم کال به موږ ستا د خدایانو اتباع کوو. نبی کریم علیه السلام باندې دا خبره ډېره ناشنا ولګېدله. نبی علیه السلام فرمایي ما د قرآن کریم کتاب راوړی دی دنیا ته، په هغې کې د توحید تعلیم دی، په هغې کې د رسالت تعلیم دی، په هغې کې میشن د لا اله الا الله دی، په هغې کې نفي د غیر الله ده، په هغې کې خو زه د داسې توحید دعوت ورکوم چې الله سره د شریک دعوت ورکول دا نه جایز ګڼي. نبی کریم علیه السلام دغه جنډه پورته کړې ده او دا جنډه به انشاء الله دا به زه خېجوم، د غره په سر به هم لګوم، په سمه به هم لګوم، او د دشمن په کور به هم لګوم، او د دوست په کور باندې به هم لګوم. زه به یو جذبې سره راوتم. کله چې کفار خبر شو چې دی په دې خبره باندې هم نه کېږي نو راشه دشمني ورسره وکړئ. تکلیفونه شروع کړو، صحابو ته تکلیف ورکوا، زنانو ته ورکوا، نبی علیه السلام ته ورکوا، مختلفې منصوبې جوړوا، کله ورته زهر ورچوا، کله پرې پاسه ګټه راچوا، کله ورته په لارې ازغي ورچوا، کله ولا صحابه د کلي نه وباسه. نبی کریم علیه السلام پوه شو، خپلو صحابو ته وایي تاسو لاړ شئ د حبشې هجرت وکړئ. پای کې اوس حضرت عثمان هم موجود دی، حضرت صفیه حضرت رقیہ د نبی کریم علیه السلام بچی دی، هغه په هجرت باندې مجبور کړل او ویستلی او لاړو. نبی علیه السلام پوه شو چې دا قوم ما پرېږدي نه. تاسو ته اندازه نشته مسلمانانو ورونو چې کله د مدرسې او د قرآن میشن راټینګئ په دې کې به ستا خپل خلک هم مخالف کېږي او پردي به هم مخالف کېږي. لیکن نن د انقلاب دور دی، نن د فتوحاتو دور دی، نن د مکی دور دی، نن الله تبارک و تعالی دوباره هغه دور ژوندی کو کوم چې جناب نبی کریم علیه السلام باندې ژوندی کړی. هر طرف ته د قرآن د اوازونه دي، پروګرامونه دي، دعوت ته، تبلیغ دی، تصوف ته او تنظیمی کارونه شروع دي، اسلامی سیاست شروع دی، لیکن بیا مشکلات مخې ته شته، رکاوټونه مخې ته شته. مغرب لګیا دی زمونږ غلطه چهره قوم ته مخې ته کوي. د هغې خیال دا دی چې د مدارسو والا به یو ورځ انقلاب برپا کوي، لکه څنګه چې صحابو انقلاب راوستی او د تمام دنیا ته خپل مثبت چهره ښودلې وه او اسلام د مثبت چهره قوم ته مخې ته کړلې چې امن په دې کې دی، سلامتي په دې کې ده، وسط نظري په دې کې ده، تنګ نظري په دې کې نشته. مونږ خو ولیدو د اسرائیلو او د امریکې تنګ نظري چې هغه په ملک باندې په فلسطین باندې بمباري کوي، د دې نه بل غټه تنګ نظري نه وي. هغه د بچو لاشونه خلک اوچتي، په هغې باندې زړه نه سېځي. ما ته دلته کې د پولیو په پلاني نوم باندې علاجونه په طور باندې راځي چې ستاسو علاجونه کوم، زما مرسته کوي، زه تاله تعاون در کوم، تاله کوڅه جوړوم، تاله کوی وباسم. په دې په شا باندې هم غلطې منصوبې دي. موږ به وایو اوس خلکو ته راښکاره شوې، هلته د فلسطین د دغې ماشومانو غوښې ورته نه ښکاري، د دغې زنانو د هغې سرتوري کېدل ورته نه ښکاري، د دغې زنانو کونډې رنډې کېدل ورته نه ښکاري، د دغې پلارانو په لاسونو کې لاشونه پراته وي او هغه ورته په جړه باندې جاري ده، ورته نه ښکاري. د دغې ځای نه ابتدا کړې ده، مسلمانان ګوري، په بیت المقدس حمله
خدای مکه دلته پاکستان دا خو اسلامي سټیټ ته په دې کې اسلامي تحریکونه دي په دې کې اسلامي تنظیمونه دي د هغې سره سیاسي قوتونه دي په شا باندې مدارس الحمدلله ډېر په خوشروبۍ سره او په تنهایۍ سره په یوازیوالي سره کار کوي او هېڅ قسم رکاوټ کو مخې ته راځي هغې ته موتوړ جواب میلاوي لیکن بیا هم تکلیفونه شته موږ ته ډېر زیات چیلنج دي مالی چیلنج اعتقادي چیلنج زموږ مخې ته نوجوان نسل راپورته کوي چې د مدارسو د علماو په حق کې تاسو غلط آواز پورته کوئ میرا جسم میری مرضی آواز پورته کوئ دا علما خو په تاسو پابندي لګي دا مدارسو والا خو په تاسو پابندي لګي تاسو ته لپټه به سرئ تاسو ته د حیا او د عزت جامه غوندئ ته خو زنانه تا تم حقوق میلاوېدل پکار دي چې تم په دفتر کې د نارینه سره مساوي کار وکړې تم په جاز کې هغه په ایربیس کې د خلکو خدمتونه وکړې تم په دغې دفترونو کې د خلکو خدمتونه وکړه لیکن زه ورته د اسلام مثبت چهره پیشته کوم زه ورته وایم چې الله کریم دا زنانه په قرآن کریم کې د کور د چاردیوالۍ بادشاه جوړه کړې ده د دې دپاره نارینه نوکر جوړ کړی دی خاوند ته وایي چې ته به دې خوراک ورکې فانفقوهن په دې باندې به خرچه کوې دله به دې اړیکې ګټې به ورله او تیاره نوړی به ورله ورکوې دا به په کور کې په چاردیوالۍ کې د دې عزت به برقرار وي دا به صرف د خپل خاوند خدمت د خپلو بچو کې په ضد د دې باندې چې دی په ایربیس کې او په جاز کې د 300 خاندانونو خدمت کوي او هغې په ډیټونه پاکوي دا ورته حقوق نسوا ښکاري حقوق نسوا دا دي چې د 300 کسانو نه زر وباسم او صرف د خاوند اتباع کې باندې ورواچوم د پلار په اتباع باندې ورواچوم د مور په خدمت باندې ورواچوم د خپل بچي په خدمت باندې ورواچوم ما ته یو ډاکټر صاحب وایي چې زما کور والا هم ډاکټره ده او زما بچی ډېر زیات بېادبه دی ما ورته ګناه ورته نشته ټیک ته ډاکټري خو ډېر ښه کار دی لیکن ستا کور والا ته د خپل بچي د تربیت موقع نه میلاویږي تا ته د خپل بچي د تربیت موقع نه میلاویږي تاسو دواړه سهار کلینک ته لاړ شئ ماښام مې د ښځې د وړو د تربیت لپاره تا څوک نیولي دي ما ته وایي چې دې له ما یو زنانه نیولې ده او یو مې وله نارینه نیولی دی هغې له 10,000 15,000 روپۍ تنخواګانې ورکو ما ورته دې ته د مور غېږ نه ده نصیب شوې د مور د شفقت لاس د ده په سر باندې نشته د پلار د شفقت لاس د دې بچي په لاس باندې نشته نوکر نو د چاکر نه به کله بچی ویریږي چې کله د مور په لاس پې نه د استاد لاس پې نه د مدرسې لاس پې نه دیني ماحول ورته نه مې شکر کوه چې دا بچی دې نور الله نه دعا کوه چې دا بچی دې غلطې ته لاړ نه شي لیکن د هغې نه مخکې مدرسې ته راولېږه جنۍ هم یې راولېږه کو هلک هم یې راولېږه د علماو ته حواله کړه دا علما په مفت کې ستاسو د بچي تعلیمونه وله ورکوي بې پیسو ورکوي دا بچي دې نه تیاري لکه ستاسو مخې ته چې دا ګلالان ناست دي دا ښایسته چې په کوم ورځ تاسو دا بچي موږ ته رالېږل د دې حلیه څنګه وه نن د دې حلیه څنګه ده نن په سنتو منور نن د قرآن په تعلیم باندې منور زړونه د الف لام میم نه واخله تر والناسه پورې د دې په زړونو کې پروت بل ورځ زه یو ځای ته لاړم طالب علم د قرآن د پاسه ودو ما بچی پاسېدو چې څنګه سر یې پورته کو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین بیا به ورغتېدم بیا مې پاسه اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون بې اختیاره ولې د دې بچي چې سترګې کولاویږي په قرآن کولاویږي د دې بچي چې سترګې بندېږي په قرآن بندېږي د دې قرآن باندې ناس ولا خوب راشي او دې شي په قرآن باندې سر کېږي په دې وخت کې کو د مرګ فرشته راغله او زید عمر بکر دغه بچی ته وایي چې یا بچي الله ما د طرف نه پیغام راغلی دی زه ستا روح قبض کوم د الله له طرفه راغلم دی به ورته وایي حاضر جناب زمانه کو ستا وړې ته وړی شي او د په جواب به دا کلمه جاري شي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض او الله تعالی دا روح لاړ او دغه روح بیا علیین ته اخذ او د فرشتو سره په لاس کې موجود دی فرشته یو وایي چې ما له راکړه زه د حافظ قرآن دا روح الله ته رسوم بل وایي ما ته راکړه زه علیین ته رسوم دغه به څومره د خوند مرګ وي چې ته په سجده پروت یې ته په قرآن کریم باندې ستا سر پروت دی او کلمه د په ژبه باندې جاری وي اسرائیل علیه السلام د نڅا اوسي د دې نه بل بهترین مرګ نشته او دا مرګ به تا ته نصیب کېږي په دې ماحول کې دننه که د دې ماحول نه بار وې
فتنې دي، فسادات دي. ما بله ورځ یو 2 ماشومان را روانو، ما یو د بچی د پرون د سره ماشوم وو، خو هغه درېم کس شو. نو ما له جواب راکړي چې په کور کې ناست دی او گیم کوي، د سکرین موبایل په لاس کې دی او گیم کوي. اے مسلمانانو، په دې دورانیه کې د طالب علم د 8 سال نه واخله تر 20 سال پورې تعلیمي دورانیه ده. په دې 12 سال کې ردنه انسان هم جوړیږي او زناور هم جوړیږي. کو تا ولا په 12 سال کې پلاس کې فلمونو والا موبایل ورکو، ددنه به اکټر خو جوړ شي، خو حافظ قرآن نه. ددنه به یو سکرین لیول لوډ شي، لیکن ددنه به بیا انسان جوړ نشي، دی بستا مړی ته راځانګي. ما ورته د سکرین موبایل ور چا ور کړی دی؟ نه جواب راکوي، د سکرین موبایل ورته مور کې خو د به گیم شروع کو. او چې کله د فیسبوک ته د گیم ته تکیه نه سحر او ماقام بشي د باندې او ورځ باندې تیر چې تا ته وخت پته نه لګي. حدیث مبارکه کې راځي چې قرب قیامت کې با دا کال میاشت لا میاشت هفته لا هفته ورځ لا ورځ غنټه لا غنټه ساعت لا راشي. ما چې دا بسنګ ساعت وي چې کله د سکرین موبایل تکې نو دا پاڼه په بره باندې اړه سحر کې نه ماقام پورې په ټول ورځ یو غنټم نه تیری. یو صاحب تمنګ ترغیب ورکو چې حدیث کې راځي چې تاسو خپل بچو ته حکم کوئ، وامروهم اذا بلغوا 7 سنين واضربوهم اذا بلغوا 10 سنين او كما قال عليه السلام. چې کله وو کالو تماشم ورسی نو حکم ورته کو د مانځو، او کله چې لسو کالو ته ورسیږي نو بیا واخه کوم نه کوي. په حدیث نو اورېدو سار لاړم چې بچي سار مانځل را پوسوم، چې کله ما برستن دغه نه لری کړه، په لاس کې سکرین موبایل نیولې دی، فلم چالو دی، تک کې سترګې نیولې دی او پای کې غړاګانې شروع دي. د بیګا ماسوتن نه به د سکرین ته کتلي، د سهار پورې په دې د 8 غنټې به د 200 فلمونه ګټلي. سهار سترګې سری دي تور توای بچي لاړ شه سکول ته، لاړ شه مدرسې ته. کو دې سکول ته په زور باندې ولېږي نو اے بی سی ډي به دغه نقش کې په ذهن کې صبري وزي، او دغه شنه الف باتا به دغه په ذهن کې صبري وزي. بیګاله به دغه په ذهن کې غړاګانې لوزي، د په ذهن کې باغه باکسینګ او هغه جګړې، د په ذهن کې با پردې خور لور اوړي راوړي، په د باندې به خوب غالبوي. حالانکه په دخل د وجودم حق او هغه خوبم د وجود ته نه دی میلاو، آرام ورته نه دی میلاو. حالانکه نبی علیہ السلام فرمای ان لجسدک علیک حقا، پتا باندې د خپل وجود حق ته هغه ته میلاو نشو. ته ولې د خپل بچی د ماسوتن نورست خیال نه ساتي چې د پکم بیٹک کې د چا سره ناسته پاسته کوي؟ ته ولې ول سکرین موبایل کې چې د سهار پورې بیا په سکرین موبایل کې لګیا دی، ته راولې کې د ماحول ته تر ماسوتن پورې د قرآن د پاسه د په خپل خوب ورځي کنه ورځي. او بیا چې دغه شزونو سره عادت شوي او بیا لوی شو او بیا کور ته راغی او دغه شزونو مخې دي د مور بې ادبیم کوي، د پلارم کوي، کو زنانې د خواخ بې ادبیم کوي، د مورم کوي. یو صاحب د خپل بیبي ته وی د ما د مور خیال بساته او انتهایی خیال کو، څنګه چې د مور پلار خیال ساتو. میاشه ول عزت تو کو یره د مور پلار خیال خو د ډیر ګران دی، راځه چې دواړه سلاو کو په یو ځای باندې بجولې ډک کو ستاره مور چې څومره حقوق ته هغه ورته په یو ځای باندې ورکو کو، لاکھ روپۍ کیږي کو 2 کیږي چې قصه ختمه کو. وی ټیک تا مور ته کې ناستو راځوي، مورې ستا حقوق په ما ډیر دي، او چونکه زوس بالغ یم لوی یم واده مې کړی دی، زه به خپل حق په خپل ښځې له ورکم، کو ستا کم حق یې ما ته ووایه چې زه درله درکم. بچی ټیک تا دا مورې پوه شوه چې زما د بچي دا غوږ چېرته ښځې ډک کړی. ماستن شو، بچی وده شو، د مورې لوټه یخه راواغستله، په دې بستره کې ورته ور واچوله یو طرف ته. بچی راپاڅېد، بچی وایي مورې ما خو تا ته حق ویلی دي، یخه لوټه مې راته نه ده ویلې. بچی وده شي د بل طرف ته یې کو، بل لوټه بیا لږ ساعت راخلي د بل طرف ته ورچي. مورې ما خو تا ته حق ویلی دي، یخې لوټې خو مې راته نه دي ویلي، زه ستا دشمن خو نه یم. مور دې بچي وده شه، دا د 21 شپې حق دی، لا د 25 کالو حق پاتې دی. کله چې ته ماشوم وې تا به بول کول په دې بستره کې، ما به ته وچ طرف ته کړې، زه به د لون طرف ته شم، بل طرف ته به دې کړو، زه به راته کېناستم، ته به مې رضان سره په غېږ کې ونیولې. تعالی د خپلې سینې سره ځای درکړو، که په تا به څه درد او تکلیف راغی، درد تکلیف به ما ستا سره نیماو. ما به د خپل جیب پیسې راغستې، په تا مې خرچه کولې، ما ستا د کتاب او د ډکشنرۍ او د سټیشنرۍ خیال ساتلی دی.
نن ته راځي او ما ته وایي چې ته حقوق راکا زما د یو ګوټ تپوی حق ته نشي ادا کولی بچی پوه شو چې رد د مور حق ورکول دا مشکله ده کله چې بچی نالایقه شي بیا دې حد ته ورسېږي او دا نالایقتوب کله نه راځي کله چې مونږه دې ته ماحول مهیا نه کړو دیني ماحول د قرآن ماحول د حدیثو ماحول د مدرسې او د جماعت او د خانقاه ماحول دا داسې ماحولونه دي چې کله موږ د دې نه د بچي لرې ساتو او د دې علماو نه لرې ساتو نو بیا به دې علماو ته کنځل کوي بیا به د خنزیر سره پټکې لګوي بیا به د سپي سره ګیره لګوي لاندې به ورته غلطې کمنټس لیکي او د کفر خطر ده په دې کې علما لیکي چې سنت تو تحقیر یو سنت نه ادا کول یو سنت ته په حقارت په نظر باندې قتل دي سنت ته د سپکاوي په نظر باندې قتل دا د کفر خطر ده انسان په کفر ته رسېږي پټکې ډېر محترم دی ګیره ډېره محترمه ده زما سره کوم ذاتي څه خبرې دي نو ذاتي خبرې به بیا چېړو لیکن سره عام نه مخکې به ګناه کېدو ډېر پټ اوس ځینې ملګرو ته هم فیسبوک لور کی ګناه او بیا دغه ګناه باندې لایک راځي دا لایک والا به هم گواه دی او چې څوک یې دا به هم گواه دی بروز قیامت ته په پلکه او خلک سره عام ګواهي ورکړي د الله پاک په دربار کې به الله له څه جواب ورکړي نوجوانان څه جواب ورکړي محترم عزیزانو نور قلار شو راځو د مدارس واره سره تعاون وکړو اخلاقي تعاون سیاسي تعاون مالی تعاون داسې به وکړو ان شاء الله علما راغلي دي ان شاء الله غیبه تاسو ته خبرې کوي پر دوه درې خبرو باندې ما اکتفا کوم ما بل طرف ته تللي الله دې زموږ تاسو حامي او ناصر شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب